बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट نن زمون کوم ټاپک چې دی هغه پنجای دی او تاسو ته پته ده چې د سټډي اف پنجای ته څه ویلی شي مایکالوجي ورته ویلی شي څه ورته ویلی شي مایکالوجي کوم ساینټسټ چې کوم دی دغې پنجای باندې کار کوي د هغې معلومات حاصلوي دغه ساینټسټ ته څه ویلی شي ته ویلی شي مایکالوجیسټ څه ورته ویلی شي مایکالوجیسټ دا تاسو ته مختلف قسم کې ډایګرام کې دا فنجای په نظر راځي کوم چې مشرومز دي ټیک ته نو اوس به موږ د دې کریکټرسټک په ډیټیل سره وایو د دې کریکټرسټک د پنجای موږ ووایو نو کریکټرسټک او پنجای چې دی دا یوکریاټک ارګانیزم دی مطلب دا دی چې په دې کې ټرو نیوکلیس چې کوم دی هغه موجود دی صحیح ده دا یوکریاټک دی په دې کې ټرو نیوکلیس چې کوم دی هغه موجود دی بل کریکټرسټک څه وایي چې دا چې کوم دی نان وسکولر ارګانیزم دی مطلب دا دی چې په پنجای کې چې کوم زایلم دی کم پویلم چې کوم دی کم ټیوب چې کوم دی صحیح ده کم وسکولر سیستم چې کوم دی پنجای کې دا ابسنټ دی صحیح ده او پنجای تاسو ته پته ده چې دا هیټوټراپیک دی هیټوټراپیک مطلب دا دی چې دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارول دوی چې کوم دی یا به سپروپایټیک کې یا به پیراسایټیک کې یا به پریډیټر دی ټیک ته پنجای یا به میوچولیست چې کوم دی یو ریلیشنز به جوړ کړی ټیک ته دغه شان که مونږ خبرو وکړو د پنجای هیو سلوال په پنجای کې سلوال موجود دی په پلانټ کې هم سلوالي خو په اینیمل کې چې کوم دی سلوال موجود نه خو د پنجای سلوال د څه نه جوړ شوی دی هغه د کایټین نه او کایټین څه شیز دی دا کاربوهایډریټ دی یا کاربوهایډریټ یو ټایپ دی پولیسیکرایډ دی چې په هغې کې نایټروجن چې کوم دی هغه موجود دی خو د اینیمل سلوال چې دی هغه د څه نه جوړ شوی دی سیلولوز نه جوړ شوی دی ټیک ته سټوډنټ وس دیر از نو ایمبریونیک سټیج پار پنجای چې په پنجای کې ایمبریونیک سټیج چې کوم دی موجود نه دی لکه څنګه بروپایډ کې چې کوم دی ایمبریونیک سټیج موجود دی خو پنجای کې هیڅ قسمه داسې ایمبریونیک سټیج چې کوم دی هغه موجود نه دی دغه شان که مونږ خبره وکړو د دې د سیکشول او د ای سیکشول ریپروډکشن نو تاسو ته پته ده چې دی ریپروډیوس کېږي دغه پنجای چې کوم دی ریپروډیوس کېږي په سپور باندې خو دغه شان د سیکشول او د ای سیکشول سپور مونږ خبرو وکړو نو سیکشول فور کې چې کوم دی اوسفور دی زایګوسفورز دی اسکوفور کوم چې ته مونږ اسکس ویلی شو بیسیډیوفور سنګل بیسیډیم چې کوم دی دغه شان که مونږ اوس د ای سیکشول خبره وکړو چې ای سیکشول سپور چې کوم دی نو هغه اسپورنجیوسپور دی چې کوم کې سپور موجود دی سپورنجیم ورته مونږ ویلی شو اپلونوسفورز دی زوسپور دی او ګونیډیا دی دغه شانتي دا څه دي د دې ریپروډکشن دی چې دو مختلف قسم کې سپور د پنجای چې کوم دی ریپروډیوس کېږي په سپور باندې اوس مونږ خبره وکړو د بل کریکټرسټک چې پنجای چې کوم دی نو دی سیکشول او ای سیکشول سپور چې کوم دی پروډیوس کوي و دلته مونږ خبره وکړو چې پنجای چې دی دا نان موټایلز دی مطلب دا دی لکه پلانټ چې هم دی هغه نان موټایلز دي دغه شان اینیمل چې کوم دی هغه موټایلز دی مومنټ کولی شي خو پنجای چې دی دا نان موټایل دی دو مومنټ چې کوم دی نشي کولی چې دا نان موټایل دی پنجای بیا که موږ د الټرنیشنز آف جنریشن خبرو وکړو نو په دې کې هم دواړه موجود دي هم اپلایډ سټیج دی بل چې کوم دی ډیپلایډ سټیج په دې کې موجود دی هیپلو ډیپلنټک سټیج په دې کې موجود دی دا شان که بل پوینټ خبره وکړو پنجای موږ تاسو ته چې دوی هیټوټراپیک دي پنجای چې کوم دی هغه هیټوټراپیک ځکه دی چې په دې کې کلوروفیلز چې کوم دی هغه ابسنټ دی دا ای کلوروفیلس دی مطلب دا دی چې په دې کې کلوروفیل پیګمنټ چې کوم دی صحیح ده هغه موجود نشتی خو دغه شان موږ د پلانټ خبره وکړو نو په پلانټ کې کلوروفلاس موجود دی صحیح ده په پلانټ کې کلوروفلاس موجود دی په پلانټ سیل کې صحیح ده دغه شانتي هغه چې کوم دی فوټوسنتھیسس کولی شي او تاسو ته پته ده پلانټ چې کوم دی هغه څه دی هغه اټوټراپیک دی خپل خوراک خپله تیارولی شي خو پنجای چې دی هغه هیټوټراپیک دی دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی دغه شانتي که مونږ خبرو وکړو نو پنجای چې کوم دی هغه یونیسیلولر زوم دی یا دغه شانتي یو مایکروسکوپیک یو تھریډ ویلی شي هغې ته هایفې صحیح ده هایفې دا پوینټ څه دی او ډیر شي هایفې چې کله راوځی کېږي د هول باډي اف پنجای نو هغې ته بیا څه ویلی شي هغې ته ویلی شي مایسیلیم
څه ورته ویلی شي مایسیلم موږ وایو چې یو تھریډ لایسټیج هغې ته ویلی شي هایفي خو چې ډېر شي هایفي چې کله رایوځای کېږي د هغې نه یو مایسیلیم یو هول باډي د پنجای جوړیږي. اوس که موږ خبره وکړو د هایفي نو هایفي چې کوم دی د هغې زموږ سره 2 ټایپس دي. یو سپټیټ دی. سپټیټ مطلب دا دی چې په هغې کې کراس وال چې کوم دی هغه موجودي لکه کراس وال په دې کې موجودي او په دې کې نیوکلیس دننه یي صحیح ده. نو دغه شان دا څه دي دا سپټیټ دي. دا شان که مونږ خبره وکړو اوس د اسپټیټ نان سپټیټ کوینوسټیک په هغې کې کراس وال چې کوم دی هغه موجود نه وي او ډېر شي نیوکلیس په دې کې خو کراس وال پکې نه د اسپټیټ ویلی شي نان سپټیټ یا کوینوسټیک ورته هم ویلی شي چې نو کراس وال پریزنټ صحیح. په دې کې چې کوم دی کراس وال موجود نه وي په دې کې کراس وال چې کوم دی هغه ابسنټ دي. اوس مونږ خبره کوو چې پنجای که خیال کړی د سیل ممبرین او پنجای یو یونیک جوړی د فنګس چې کوم دی یو سیل ممبرین سینتھیسس کوي هغه جوړی چې د هغې کې کار دی د سټیرول او ارګوسټیرول. ټیک ته دا پوینټ یاد ساتئ چې د پنجای چې دی په دې سیل ممبرین د فنګس چې کوم سیل ممبرین سینتھیسس کوي یا په هغې کې موجود دي نو اصل یو سټیرول دی یو ارګوسټیرول دی. لکه څنګه په انیمل کې چې دی هغه کولیسټرول چې کوم دی موجودي دغه شان په پنجای کې چې کوم دی یا په فنګس کې چې کوم دی د دې په سیل ممبرین کې دغه سیل ممبرین د دې جوړی د دې سینتھیسس کې یو سټیرول دی یا ارګوسټیرول. که دا ارګوسټیرول پکې نه وي نو دا به بیا څه دوی به چې کوم دی دا به ډیډو پنجای به ډیډو صحیح ده. دغه شان بل پوینټ یاد ساتئ چې پنجای چې دی دا هیټوټراپیک ارګانیزم دی. مطلب دا دی چې پنجای خپل خوراک په خپله نشي تیارولی ځکه چې په دې کې کلوروفیل موجود نشتی یا فوټوسنتھیټک پیګمنټ په دې کې موجود دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. دی به یا پیراسایټ یا به د بل نه تیاری یا به تاسو ته پته دی پنجای چې کوم دی د مختلف قسم کې یو انزایم سیکریټ کوي صحیح ده یا د پلانټ سره لکه مطلب یو میوچولیسټ ریلیشنشپ لکه مایکورایزه شوه ټیک ته دا به انشاءالله ډیټیل سره وایو. لکه څنګه چې پلانټ چې کوم دی هغه هم څه دي اټوټرافیک دي خپل خوراک په خپله تیارولی شي. دغه شیان د پنجای ګرو چې کوم دی هغه اسیډیک انوایرمنټ ټیک ته. دغه شان که موږ د پنجای خبره وکړو پنجای کې چې کوم دی نو په دې کې ماوت چې کوم دی نشتی ټیک ته. چې کله په پنجای کې ماوت نشته لکه څنګه په انیمل کې چې ماوت دی د هغې په ذریعه چې کوم دی خوراک انټر کېږي صحیح ده دغه شان ډایجیشن کېږي. خو پنجای کې داسې موت نشتی ځکه چې پنجای چې دی مختلف قسم کې انزایم چې کوم دی هغه ریلیز کوي د خپل باډۍ نه چې کوم دی یو انزایم ریلیز کوي. که موږ تاسو له اګزامپل درکو چې یو ډیډ ارګانیزم دی یا ډیکمپوزر دی صحیح ده پنجای د دې نه خپل خوراک چې کوم دی ابزارب کوي جذب کوي په دې کې ماوت نشته نو تاسو ته په پته می چې دا پنجای چې دی دوی څه کوي یو انزایم چې کوم دی هغه ریلیز کوي ډایجسټیو انزایم. د ریلیز آوټ اف ډایجسټیو انزایم د خپل باډۍ نه چې کوم دی یو انزایم چې کوم دی څه کوي ریلیز کوي. دغه شانتي بیا څه دین ډایجسټ د ډیډ ارګینیک کم ډیډ ارګینیک میټر چې دا څه کوي ډایجسټ کوي ابزارب کوي صحیح ده جذب کوي صحیح ده. او پای کې یو سپیشل هایفي دی چې هغې ته موږ ویلی شو رایزایټ صحیح ده. دغه شان تاسو دلته دا خبره کوي چې پنجای چې کوم دی مختلف قسم کې لکه ایگزو انزایم د خپل باډۍ نه بهر ته چې کوم ایگزایم ریلیز کوي که هغه ډیډ کوم باډي ډیکمپوزر یې د هغې نه خپل خوراک څنګه دی جذب کوي هایډرولیز یي دغه شانتي لایسیز یا چې کوم دی ټرانسپیریز وغیره وغیره ډېر شي انزایم چې کوم دی دوی ریلیز کوي پنجای صحیح ده. دغه شانتي پنجای چې دی خپل خوراک چې کوم دی هغه په سټارچ کې سټور کوي صحیح ده. سټارچ پنجای سټور دیر فوډ از سټارچ صحیح ده. دا پوینټ یاد ساتئ. دغه شانتي بل پوینټ یاد ساتئ چې زموږ سره دوه ډیکمپوزر دی یو پنجای دی او بل چې کوم دی بیکټیریا دی صحیح ده. ډیکمپوزر چې کوم زموږ په انوایرمنټ کې ډېر زیات ډیکمپوزرز دی هغه پنجای دی او بل څه دی بیکټیریا دی. اوس مونږ خبره وکړو مونږ وایو چې د پنجای سیلوال چې دی یا بایوسینتھیسس اف کایټین اکر ان پنجای چې په دې کې صحیح د دې سیلوال چې دی هغه د کایټین نه جوړ شوی دی ټیک ته. کایټین مطلب دا دی پولیسیکرایډ دی چې د کاربوهایډریټ ټایپ دی په دې کې نایټروجن چې کوم دی هغه موجود دی
دا شان که مونږ خبره وکړو دا یو مین پوینټ دی په ام سی کیوز کې هم راځي چې مایټاسیس لکه مونږه د انیمل خبره وکړو د پلانټ خبره وکړو دي کې سیم ټو سیم مایټاسیس کیږي خو په پنجای کې نیوکلیر مایټاسیس چې کوم دی هغه ډیپرینی ځکه چې په دې کې نیوکلیر انولف چې کوم دی لکه څنګه په انیمل کې یا په پلانټ کې نیوکلیر انولف چې کوم دی ډیزالف کیږي خو دلته چې کوم دی دغه نیوکلیر انولف چې دی هغه نه بریک ډاون کیږي د نیوکلیر انولف ډو ناٹ بریک ډاون ټیک تا دغه شانتي مونږ خبره وکړو چې ان وچ د نیوکلیر انولپ ډز ناٹ بریک ډاون ان سټریټ سپینډل فایبر چې دغه نیوکلیر انولپ چې کوم دی هغه نه بریک ډاون کیږي سپینډل فایبر ته ټیک تا او دغه د نیوکلیر انولپ کانسټرکټ بټوین ټو ډاټر کروموسوم صحیح ده نو دا پوینټ یاد ساتئ چې په پنجای کې چې کوم سپیشل مایټوسیس دی نو هغه کې نیوکلیر انولپ چې کوم دی هغه نه بریک ډاون کیږي سپینډل فایبر ته ټیک تا نو ځکه پنجای کې مایټوسیس چې کوم دی هغه لږ ډیفرنٹ ډیر زیات ډیفرنٹ دی د نور انیمل یا د پلانټ په نسبت باندې دغه شان نیوټریشن د فنجای من خبرو کو نیوټریشن د فنجای دا چې کوم دی سپروفایټ دی یا ته تاسو ویل شي سپروټروفس وته مو ویل شي مطلب دا دی چې دوی خپل خوراک چې کوم دی هغه د ډیډ یا ډیکې میټر نه خپل خوراک چې کوم دی هغه تیاری لکه دا ډیکمپوزر دی صحیح دا سپروفایټک فنجای لکه موږ تاسو ته مخکې وویل چې دوی د خپل باډۍ نه چې کوم دی یو ډایجسټیو انزایم چې کوم دی هغه بهر کوي یا ریلیز کوي بیا چې کوم دی دغه ډیډ ارګینیک چې کوم دی هغه څه کوي ډایجسټ کوي صحیح شو دا بیا ابزرو کړي دغه ډیډ ارګینیزم چې کوم دی څه کوي جذب کوي لکه پای کې یو سپیشل هایفي دی ته موږ رایزایډ ویلی شو رایزایډ چې کوم دی هغه موږ تاسو ته وایي چې په دې ابزارپشن کوي ټیک تا دا یو سپریډینګ سیسټم دی چې انکریز د سرفیس ایریا صحیح ده دا شان کوم اوس بل خبرو کو چې چې دی هغه پیراسیټک دی مطلب دا دی چې دوی په خپل هوس باندې اٹیک کې هغه ته نقصان رسي پیراسیټک مطلب دا دی پیراسیټک چې دوی چې کوم دی خپل فود چې کوم دی ډایرکټ د هوس نه اخلي صحیح دا with the help of special modify hyphae ودی کې hyphae فنجای کې کنه دا هغې په ذریعه باندې چې کوم دی خپل خوراک چې کوم دی د هوس نه اخلي دغه هوس چې کوم دی پلانټ هم کیدی شي انیمل هم کیدی شي ټیک تا نو دغه شان دي د سوی د پیراسیټک پنجای وته ویل شي بل چې کوم دی هغه سمبایوټ دی او سمبایوټ مطلب لکه دواړو ته پکې پیدای میوچولی بینیفیشل چې دواړو ته پکې صحیح پیدای لکه څنګه لکه مونږ تاسو له اگزامپل درکو د لایکن لکه د پنجای او د ایلجی ترمنځ چې کوم ریلیشنشپ پنجای مونږ تاسو ته د پروټیکشنز کوي خو خپل خوراک په خپل نشي تیارولای او ال جی دی هغه پوټ واټو ټراپ ته خپل خوراک په خپل تیارول شي ال جی ولا خوراک ورکي او پنجای چې کوم دی دا غي پروټیکشنز کې نو دوانو ته څه د پیدا د میوچولی بینیفیشلز دي ټیک تا دغه شانتي اپټیمم ټمپریچر گروث کوم خبر کو د سپروفایټکس پنجای چې کوم دی هغه د 29 30 ډیګري فورس دی شان د پیراسیټک فنجای چې کوم دی 30 نواله تر 37 ډیګري پوری د دې کم گروث چې کوم دی یو اپټیمم ټمپریچر چې کوم دی نو دا یاد ساتئ ام سی کیوز کې راتلی شي مونږ خبره وکړه چې زموږ سره دوه ډیکمپوزر دی پنجای دی یو بیکټیریا دی خو د پنجای گروث چې کوم یا ریټ چې کوم دی د ریټ دا سلو دی د چا نه د بیکټیریا نه اوس مونږ خبره کوو د ریپروډکشنز ان پنجای چې هغه هم سیکشوال او ای سیکشوال مین اوس مونږ خبره وکړو د سیکشوال کې یو پروټین باډي جوړوي ټیک تا دغه شان کوم د ای سیکشوال خبرو کو لکه موډ لایک شو اوس موږ د ریپروډکشنز خبره کو ای سیکشوال چې کوم دی هغه پریګمنټیشنز دی او پریګمنټیشن داسې دی چې یو لکه مطلب یو انیمل اټیک وکړي په دغه پنجای باندې یا چې کوم دی فیزیولوژیکل ریزن راشي ټیک تا نو دغه پریګمنټیشنز یو داسې عمل دی چې کله دا جدا شي دغه باډۍ نه او بیا چې کوم دی یو نیو فنجای جوړ دی پریګمنټیشنز دی بډینګ هم کېدی شي پیجنز دی ایسیکشوال سپور فارمیشنز دی کوم د سیکشوال خبرو کو گیمیټک کاپولیشن دی گیمیټنجل کانټیکټ دی سومیټک کاپولیشن دی سپرمټایزیشنز دی دا ان شاء الله ډیټیل سره وایو اوس کوم خبرو کو چې سیکشوال ریپروډکشن د پاره میل یې کم پازیټیو نیگیټیو مون خبره کړوا چې میل او فیمیل پنجای چې کوم دی دغه سیل چې کوم دی په سیکشوال ریپروډکشن کې هغه موجودي دغه شانتي وایي څه پنجای چې کوم هغه مایکروسکوپیک
and can be seen by the naked eye. چې دغه پنجای چې کوم دی هغه موږ په څه لیدی شو، په عام نظرو باندې چې کوم دی دغه پنجای موږ لیدی شو. لکه مشروم واخلئ یا مولډ او مشروم چې کوم دی دا څه دي، دا میکروسکوپیک پام اف د پنجای دی. اوس موږ د موډ اف نیوټریشن خبرو وکړو، نو په دې کې اولنی چې کوم دی هغه سپروپایټیک دی یا ورته تاسو ورته سپروټراپس هم ویلی شئ. دی آلسو کالډ سپروب دی یا ډیکمپوزر دی. صحیح ده. خپل خوراک چې لکه موږ تاسو ته ووایي چې پنجای چې خپل باډۍ نه انزایم چې کوم دی هغه ریلیز کوي. صحیح ده. ریلیز آؤٹ آف ډایجسټیو انزایم بیا څه کوي، بیا د ډایجست د ډیډ ارګینیک میټر د ډیډ ارګینیک میټر نه خپل خوراک چې کوم دی هغه څه کوي، ابزارو کوي. او په دې کې یو سپیشل های پی دی ته ویلی شي رایزایډ. صحیح ده. دو خپل خوراک د ډیډ ارګینیک میټر نه. اوس موږ اگزامپل واخلو. اگزامپل رایزوفس دی، پینیسیلیم دی. ټیک ده. دا څه دي، دا سپروپایټیک دی یا سپروټراپس ورته هم ویلی شي. بل دی پیراسیټیک دی. دا هغه پنجای دی چې دوی د لیوینګ ارګینیزم نه یا پلانټ ان انیمل هم کېدای شي، لکه هوست چې کوم دی. صحیح ده. د هغې نه خپل نیوټرین کم خوراک چې کوم دی هغه څه کوي، ابزارو کوي او هغوی ته نقصان رسوي. داسې دا پیراسیټیک دی. پیراسیټیک هسټوریا تاسو صحیح ده. دغه شانتې موږ تاسو اوس خبره وکړو. یو دی اوبلیګیټ پیراسایټ فنجای. صحیح ده. یا پیراسیټیک فنجای چې دوی چې کوم دی صرف په لیوینګ هاوس کې چې کوم دی خپل کم خوراک چې کوم دی هغه څه کوي، تیاری. اینډ کین ناٹ بی ګرو ان آرټیفیشیل میډیم کې. دوی په آرټیفیشیل میډیم کې چې کوم دی ګرو نشي کولی. خو اوبلیګیټ چې کوم دی هغه خپل ګروت چې کوم دی هغه صرف په لیوینګ هاوس کې کوي. دغه شان که موږ خبره وکړو د فیکلټیټیو پیراسیټیک پنجای، نو موږ وایو چې دی کین ګرو ان د لیوینګ هاوس. دی هم په لیوینګ هاوس کې خپل ګروت کوي ایز ویل ایز اویلی آرټیفیشیل میډیم کې هم ګرو کوي. صحیح ده. نو داسې د پیراسیټیک فنجای دی. پیراسیټیک پنجای کې موږ واخلو پکسینا چې کوم دی دا اگزامپل دی. اوس موږ د سمبیاټ خبره کوو. د سمبیاټ مطلب دا دی چې میوچولیزم ورته ویلی شي یا سمبیاټیک ریلیشنشپ بټوین د ټو لیوینګ ارګینیزم in which both get beneficial. چې دواړو ته چې څه پیدایي، نو دې ته دې ته ویلی شي سمبیاټیک. دې ته څه ویلی شي، سمبیاټیک. اوس مونږ دا پنجای چې کوم دی د سمبیاټیک دا ډیټیل سره وایو. دا به انشاءالله بیا په دې بل لیکچر لایکین واخلئ تاسو. اوس لایکین د پنجای او د ایل جی ترمنځ کوم ریلیشن شپ دی، نو مونږ چې پنجای څه کار څه دی، د پروټیکشنز ورکوي. لکه مونږ تاسو ته چې د مختلف انزایم چې کوم دی خپل باډي نه ریلیز کوي. اوس که چېرته یو پریډیټر یا چېرته مطلب اټیک په ده باندې کوي په دغه پلانټ باندې، نو دی چې کوم دی څه کوي، مختلف انزایم چې کوم دی ایکسکریټ کوي. څه دي د ایل جی پروټیکشنز کوي او ایل جی دته څه ورکوي، دته خوراک ورکوي. نو دا څه یو میوچولی چې سمبیاټیک ریلیشن بټوین د ټو لیوینګ ارګینیزم ان وچ بوت ګیټ بینیفیشل. دواړو ته څه پیده ده. دا شان که د مایکروایزا خبره وکړئ. مایکروایزا چې کوم دی، نو دا موږ تاسو ته د پنجای او د وسکولر کم پلانټ چې کوم دی، لکه موږ تاسو ته چې وسکولر پلانټ چې کوم دی، نو داسې د اټوټراپ دی. پنجای چې کوم دی هیټوټراپ دی. پنجای څه پروټیکشنز کوي. نو پنجای د دغه پلانټ چې کوم دی، کوم وسکولر چې کوم کې زایلم او پایلم موجود دی، د هغې پروټیکشنز کوي، هغې ته کور ورکوي دغه وسکولر پلانټ. او پنجای ورته څه کوي، دوی ورته پروټیکشنز کوي. لکه موږ تاسو ته وایي چې ایل جی او پنجای چې کوم دی دا میوچولی بینیفیشلز دي. صحیح ده. لکه لایکین چې جوړوي، لکه پنجای د دې پروټیکشن شیلټر کې، ایل جی چې کوم دی د څه ورکوي، خوراک ورکوي. څه چې دی هغه پریډیټر دی. پریډیټر مطلب چې هغه کیل کی یو انسیکټ چې کوم دی، لکه نیمټوډ واخلئ، هغوی کیل کی او د هغې نه خپل دغه ارګینیزم خپل خوراک چې کوم دی هغه واخلي. لکه موږ تاسو دلته اگزامپل درکو. دا یو نیمټوډ دی. ټیک دا یو انیملز دی. اوس دا پنجای چې کوم دی، پنجای په دې باندې څه یو های پی کنسټرکټ وکړي، مختلف قسم کې های پی په دې باندې داسې غوندې کنسټرکټ جوړ کړي. صحیح ده. په دغه نیمټوډ باندې یا ټریب ګیري کې. صحیح ده. دغه نیمټوډ دغه دا انیمل دی، په دا سور مارکر باندې هم تاسو ته یو نیمټوډ ښودلی یو انیملز دی. صحیح ده. په دې باندې مختلف قسم رنګ جوړ کړي دغه نیمټوډ او د دې نه خپل خوراک چې کوم دی هغه څه کړي، ابزارب دیر نیوټرین، خپل خوراک د دې نه څه کړي، ابزارب کړي او دا چې کوم دی دغه نیمټوډ چې کوم دی دا څه کړي، کل کړي. صحیح ده.
نو دې ته موږ سره دې ته پریډیټر لکه اسټر مشروم شو یا سویل ډیرنګ چې کوم دی دا به انشاءالله بیا ډیټیل سره وایو. اوس تاسو وپېژنئ چې پریډیټر لکه نیمټوډ واخلئ، دا باندې مختلف قسم کې هایفي چې کوم دی هغه کنسټرکټ شو، یو رنګ یې جوړ کړو، یو ټرایب وکړو، ګیر یې کړو دغه انیمل، او د هغې نه خپل خوراک چې کوم دی نیوټرن چې کوم دی ابزرو کړو. اوس موږ د اے سیکشول فور خبره وکړو. د اے سیکشول صحیح ده، اے سیکشول کې سپور فارمیشن دی لکه زو سپور دی. زو سپور مطلب دا دی چې دا به موټایلز دي، صحیح ده، دوی به چې کوم دی دا به موټایل دي، په دې کې پلاجیلیا چې کوم دی یا لکه هیر لیک مختلف قسم سټرکچر تاسو ته په نظر راځي، صحیح ده. نو دا چې کوم دی څه دی زو سپور دی. من تاسو ته وایي چې زو سپور به څه دا به په اے سیکشول سپور کې یا په دې کې پلاجیلیم د لوکوموشن چې کوم دی هغه کولی شي، صحیح ده. دی چې کوم دی لوکوموشن کولی شي لکه سم پروټیشیو یا بیکټیریا پنجای چې کوم دی پروپیګیټس واخلي، داسې زو سپورز دی. بیا که موږ خبره وکړو زو سپور موږ خبره اوس وکړه، اوس موږ د سپورنجیو سپور خبره کوو. سپورنجیو سپور دا تاسو ته په نظر راځي سپورنجیو سپور، سپورنجیو سپور دا چې کوم دی دا سپورنجیا دی، صحیح ده. او دې کې دننه تاسو ته په نظر راځي څه دی سپورز دی. دا سپورنجیم چې کله څه شي دغه سپورنجیا چې کله سپور چې کله څه شي میچور شي د وال چې کوم دی رپچر شي بهر ته راوځي او نیو پلانټ باډي بیا واپس جوړ کړي، نو دا څه دي سپورنجیو سپور د دې ریپروډکشن څنګه کېږي. ټیک ده، دغه شانتې دله ډایګرام موږ ډرا کړو. دیزې ته څه ویلی شي؟ دیزې ته ویلی شي سپورنجیو فور ورته ویلی شي، څه ورته ویلی شي؟ سپورنجیو پور ورته ویلی شي. او دیزې ته څه ته ویلی شي؟ دې ته ویلی شي سپورنجیم. په دې سپورنجیا کې دننه صحیح دننه پکې ډېر شی سپور د تاسو ته په نظر راځي ډېر شی سپور دي، صحیح ده. نو دوی چې څنګه د دوی ریپروډکشن موږ خبره وکړو، دوی د ریپروډکشن دا بالکل سیمپل ریپروډکشن دی لکه دغه دا سپورز دي لکه تاسو ته په نظر راځي، صحیح ده. دا سپور چې دي دا به بهر ته راوځي، صحیح ده، چې پال ان سوټیبل ایریا باندې به مطلب ولګي چې کوم ځای کې سٹارټ جرمینیشن وکړي، لکه یو هایفی به داسې شانتې جوړ کړي. د دې هایفی نه پس بیا چې کله جرمینیشن وشي دا مایسیلیم واپس دا هول باډي جوړ کړي. دې ته څه وایي؟ سپورنجیو سپور چې څنګه لکه مطلب په دې کې دا سپور چې کوم دی دا څنګه یو باډي جوړوي. ټیک ده. اوس زموږ سره بل چې کوم دی هغه کلیمایډوسپورز دی. کلیمایډوسپور دا په انفیوریبل کنډیشن کې کېږي. او دې کې یو تھک سنګل چاہے ته موږ سپور ویلی شو، صحیح ده، یو انفیوریبل کنډیشن چې کله ایډورس کنډیشن یا فیوریبل کنډیشن راشي نیو پلانټ باډي جوړ کړي کلیمایډوسپور. لکه موږ تاسو ته دا په دې کې یو سیل چې کوم دی هغه سي تھک شي ټیک ده، او دا بیا جدا شي او بیا چې کوم دی واپس یو نیو پلانټ یو نیو فنجای جوړ کړي ته کلیمایډوسپور ورته ویلی شي. لکه موږ خبره وکړو دلته مختلف کراس وال چې کوم دی موجود دي، په دې کې یو سیل چې کوم داسې تھک شي تھک، او کله دا جدا شي بیا یو نیو پنجای جوړ کړي، نو دې ته څه ویلی شي؟ کلیمایډوسپور ورته ویلی شي، صحیح ده. او په دې کې دننه څه دي سپور چې کوم دی موجود دي، دا سپور به بهر راوځي او یو نیو پنجای به جوړ کړي، یو نیو باډي به جوړ کړي. کلیمایډوسپور د دې اسکومایسیډ چې دی، بیسیډومایسیډ چې کوم دی او زیګومایسیډ چې کوم دی اگزامپل دی د کلیمایډوسپور. اوس د ګونیډیو سپور خبره وکړو. په دې کې دا څه دی؟ دا به کې ګونیډیو فورز دی. دا به ډېر شي ګونیډیا دلته تاسو ته مختلف قسم په ډایګرام کې نظر راځي. دا څه دی؟ مختلف قسم کې ګونیډیا چې کوم دی جوړ کړلی. دی ګونیډیا کې کله دا سپور سي، دا سپور چې کله د دې جرمینیشنز وشي، د دې جرمینیشن پس هایفی وشي، د دې هایفی نه بیا واپس یو هول باډي چې کوم دی جوړ شي، دې ته څه ګونیډیوسپور، صحیح ده، چې د ګونیډیوسپور فارمیشن چې کوم دی څنګه کېږي. ټیک ده. او دا پوینټ ساتئ چې دا ګونیډیوفورز دی. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ګونیډیوفور. او کوم ځای کې چې سپورز دي مختلف قسم کې ګونیډیوسپور لکه ګونیډیا واخلی، صحیح ده، دا چې واپس راشي دلته د دې جرمینیشنز وشي، دغه سپور راشي بیا یو هایفی جوړ کړي، هایفی نه پس بیا یو مایسیلیم یو هول باډي جوړ کړي، نو دې ته څه دې ته ویلی شي ګونیډیوسپور. لکه پینیسیلیم اگزامپل واخلی. دغه شان د سیکشوال ریپروډکشن خبره موږ وکړو. په دې کې پلازموګیم دی د فیوجن اف پروټوپلازم، چې کله د سایټوپلازم فیوجن وشي نو دې ته د پلازموګیمي ورته ویلی شي. او کیروګیمي څه ته ویلی شي؟ چې کله د نیوکلیس فیوجن د کیروګیمي وشي. او میاسیس چې کوم تاسو ته پته ده دا چې کوم دی یو ریډکشن نیوکلیر ډیویژن دی. نو اوس به موږ خبره کوو
د پلازمو ګیمیټک کاپولیشن به خبره کوو یا به د ګیمیټک کاپولیشن چې آیا دا څه ته ویلی شي. ټیک ته نو په دې کې زموږ سره دی آیسوګیمس دی. آیسو مطلب دا دی چې دواړه ګیمیټ چې کوم دي هغه به صحیح موټایلز وي. صحیح دا دواړه ګیمیټ چې کوم دی هغه به صحیح موټایلز وي، په سیم سایز کې وي. داسې دی آیسوګیمس ګیمیټ دي. ټیک ته دغه شان اوس بل چې کوم دی ان آیسوګیمس دي. ان آیسوګیمس مطلب دا چې structure are same but size are different. structure به دوی سیم خو سایز به different. لکه تاسو دا ان آیسوګیمس دی په دې کې دا یو چې کوم دی دا تاسو ته په نظر راځي، دا چې کوم دی په سمال سایز کې دی او دا بل چې کوم دی په لارج سایز کې دی. structure خو د دې سیم دی خو سایز د دې different دی. یو چې کوم دی یو ګیمیټ ډوکې دی بل غټ دی، نو ان آیسوګیمس. بل دی اوګیمس. اوګیمس مطلب دا دی دام چې کوم دی دا څه دی په دې کې به ایک چې کوم دی ایګو ایک به نان موټایلی او سپرم چې کوم دی هغه به موټایلی. نو د څه دي ته وایي شي اوګیمس ورته ویلی شي. اوګیمس مطلب دا دی چې ایک به صحیح هغه به مومنټ نشي کولی، هغه به نان موټایلی او سپرم چې کوم دی بای پلیجلیټډ دي هغه به موټایلز دي. بیا د ګیمیټنجل کانټیک. ګیمیټنجل کانټیک څه ته ویلی شي چې کله میل او فیمیل راشي یو کانټیک جوړ کړي خو فیوز شوي نه دي، ډو ناټ فیوز، دوی چې کوم دی فیوز نه دي. صحیح ده. دې ته ویلی شي ګیمیټنجل کانټیک ورته ویلی شي. یو فرټیلایزیشن ټیوب پامپ فرام یور د میل ګیمیټنجل چې کوم دا چېرته انټر شي فیمیل ته. لکه دا میل ګیمیټنجیا دی صحیح ده انتریډیم دی چېرته انټر شي فیمیل ته یو ټیوب جوړ کړي. ټیک ته دغه شان دي ته ګیمیټنجل کانټیک ویلی شي. دغه ګیمیټنجم د میل ګیمیټ نه پاس شي تھرو دس ټیوب جوړ کړي، یو ټیوب جوړ کړي. دې ته څه دي ته ګیمیټنجل کانټیک ورته ویلی شي. صحیح ده. د ګیمیټنجل کانټیک ورته ویلی شي. ټیک ته سو چې د میل ایم فیمیل ګیمیټ څه شي کانټیک شي بټ ډو ناټ فیوز لکه نه شي، دې ته ویلی شي ګیمیټنجل کانټیک. او د میل ګیمیټ چې کوم دی که تاسو دلته وګورئ د میل ګیمیټنجل چې کوم دی هغه انټر شي چېرته فیمیل ته. صحیح ده. دا ګیمیټنجل کانټیک دی. ګیمیټنجل کاپولیشن چې ټو ګیمیټ چې کوم دی پروټوپلازم د هغوی سایټوپلازم چې کوم دی فیوز شي او زایګوسپور جوړ کړي. لکه دا ټو پروټوپلازم چې کوم دی هغه فیوز شوي دي او زایګوسپور یې جوړ کړي. نو دې ته څه دې ته ویلی شي ګیمیټنجل کاپولیشنز ورته ویلی شي. ټیک ته اوس د سومیټک کاپولیشن مطلب څه دی چې په دې کې پرایمري مایسیلیم دی پازیټیو. صحیح ده. او دلته چې کوم دی نیګیټیو پرایمري مایسیلیم دی نیګیټیو. نو یو نیوکلیس چې کله د دې نه یو نیوکلیس څه شو راغی. ټیک ته دغه شان یو نیوکلیس د دې نه راغی دا څه شو سیکنډري مایسیلیم یې جوړ کړو ډایکریوټیک شو. صحیح ده. دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي سومیټک کاپولیشن ورته ویلی شي یا صحیح ده. دې ته سومیټوګیمي ورته هم ویلی شي. دې ته سومیټوګیمي ورته هم ویلی شي. صحیح شو چې په دې کې سومیټک سیل چې کوم دی څه شي هغوی چې کوم دی فیوز شي. ټیک ته دا یو ډایکریوټیک هایپي مطلب دا دی چې پرایمري کوم مایسیلیم دی د پازیټیو دی نه یو نیوکلیس تللی، بل چې کوم دی د پرایمري مایسیلیم نیګیټیو نه یو سیکنډري ټي نیوکلیس تاسو ته په دې کې نظر راځي د سیکنډري مایسیلیم جوړ کړي. دې ته ویلی شي څه ورته ویلی شي سومیټوګیمي ورته هم ویلی شي یا سومیټک کاپولیشنز ورته هم ویلی شي. او مونوکریاټیک اوس دا لاندې تاسو ته په نظر په دې کې یو نیوکلیس ته مونوکریاټیک ویلی شي، دا له پاسه ټو نیوکلیس ډایکریاټیک. اوس زموږ سره بل دی سپرمټایزیشن. سپرمټایزیشن څه ته ویلی شي چې په دې کې تاسو ته پته ده سپیشلی میل سټرکچر چې کوم دی هغه ته موږ ویلی شو سپرمیټیم دا د میل سټرکچر دی او د فیمیل هغه ریسپټیو سټرکچر دی هغه ته ویلی شو ټرایکوګایني. څه ورته ویلی شو ټرایکوګایني ورته ویلی شو. دا تاسو ته په نظر راځي داسې دا ټرایکوګایني دی. نو دغه سپرمیټیم چې کله چېرته انټر شي د فیمیل ته. صحیح ده. دې ته ویلی شي دې ته ویلی سپرمټایزیشن ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي سپرمټایزیشن چې په هغې کې سپیشل مین پارټ ته موږ سپرمیټیم ورته ویلی شو. صحیح ده. یو ریسپټیو سټرکچر چې کوم دی هغې ته ټرایکوګایني ورته ویلی شو. صحیح ده. نو دې ته ویلی شي سپرمټایزیشن. تھینک یو فار واچینګ. جزاک الله. والسلام.